دعوه مونږه چا باندې وکړو چا باندې به دعوه وکړو زه خپل هم دننه تلم دوه ماشومان پراته وو ورسره د مور پرته وه बहरहाल जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि डेथ की असल वजह है क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम कैसर खान तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानो मरगरो नन द फकीराबाद ताणे पे हदूद जरियाब कॉलोनी के यो कोर के यो जनाना और द आगे दो बची पर इसरार तौर बांधे मड़ दी दीर हवाले सर बमूंगा तासो ता कोरम खेव د دې زنانه چې کوم مړه د پلار سره هم خبرې کوو د علاقې مشرانو سره هم خبرې کوو پولیس سره هم خبرې کوو مونږ سره اوسه دې ټیم کې چې کوم زنانه مړه د هغې پلار سره زه ولاړ یم دنه به تپوس کوو چې د اطلاع دې ته څنګه ملاو شوه جی اطلاع جی ما باندې موبایل باندې راغلی دی جی چې تاسو کور ته ورشئ تاله مې لګولې زه لاړم بس دا ستا لور چې د مغزه کار نه کې دانې چېرته لاړ شي چا درته ټلیفون وکړو سجاد سجاد ستاسو زما زوم دی جی ښه جی نو زه خو هلته هم زما د ترور زوی مړ شوی هغې له اټ اټیک شو زه هلته زما کشر زوی مې ولېږلو ما ویې ورشه زوی هلته تاله ور وډبوه چې خور دې چابي واله ور کولاکو بیا زه راځم مونږ بیا شپه هلته ټوله شپه هم تېر کړی سهار بیا مې نن سهار ولېږلو ما ویې ورشه نو هغه راغلی ډېر ور ټلې ملې والې دی وایي هېڅ هم اواز نه راځي د مونږ په شک شو یاره چېرته جینۍ چاله چابي ورکوي ور راپسې کولاو کوي چېرته وتی دی چېرته تللی دی او زه مور چې رالم ډېر ټلې مو وال ډېر هر څه مو کړو او اواز نه راتلو بیا ما تاله ماته کړو تاسو بیا دننه لاړئ نو څه وکتل بره هم که درې وڼه مړه پروت دی اوس دې کې څوک څوک مړه دي اوس زما یو دوه دغه دی یو لور مې دی جي دوه نوسي مې دی یو جینۍ دی یو لږ دی د دې واده کله شوی و سجاد د دې واده چې 15 کال د لګ بګ شوی دی د پهله ښځه ده که نه مو پهله ښځه دی جي نو تاسو څه وایي چې دا څه چل شوی دی یار دې نو الله پته دی دې نو الله پته دی سجاد اوس چېرته دی تاسو اخري ځل رابطه د کم ځای نه کړې پرون شوی دوبۍ نه د دې په کور کې مخکې نه څه جنګ جګړې څه داسې څه خبره وه خپله کې کېدو جي بس خپله کې چخ چوخ کولی جي دی خپله کې وجه او مونږ هم دې دپاره تلو راتلو نه ما تاسو خوشحاله کور کې نو زه نه راځم بس او دا سجاد دې نه مخکې ستا بل سره رشته مو سره شته که دا لور دې ورکړې ده ما خورې دی جي څه کار کوي سجاد جب دوبۍ کې واجی 15 کاله تیر کړ دلته اساس دوه درې ځله راغلی تر بیا اوس اخري ځل کله راغلی اخري شو یو کال یو نیم کال چې راغلی و جنگ جګړې بدی کې دی روټین کې خپل کې روټین تاسو څه وایي چې دا هغه څه چل کړي څه چل شوی دی الله ته خبر دی ته نه خبر دی مونږ راغلی هم دغه ماجره مو ګورو بس مونږ خپل زمکه او تخت روانې چې دا څنګه چالو شو دین اوس خدای خبر الله خبر دی الله چې څه شوی دی څه نه دی شوی بس تاسو چا باندې دعوا کړې ده اوس دعوا مونږ چا باندې وکړو چا باندې به دعوا وکړو تاسو هغه چې سجاد ټلیفون وکړو نو سی وی درته چې څه وکړي ما ته دومره ویلې چې تاسو ورشئ ما تعالی کړی د دې مغزه کار نه کوي دانې چې بیا چېرته لاړ شي او تاسو ورشئ زه تاسو مې چې مړی کې ناست یم هلته زما ترور زوی مړ شوی زه هلته ناست یم نو کشر زوی مې هغه ولېږلو ما ویې ورشه بچیا دا وګوره چې خور د چابي واله ور کولاو که دې څه تو پاتې شه نو واقعي دا ستا د لور چې کومه مړه ده د دې ذهني بیماره وه که سجاد ذهني ټینشن به جي ذهني ټینشن څه ټینشن یې بس خپله کې د ښځه خاوند چخه چوخه اخبار وخت لا ګرځېدلی وه نو مخکې هم دا چېرته کور نه داسې وتې وه یا څه داسې حرکت یې کړی څه چل شوی ووایه دې مخکې سجاد ما ته ویلي جي ما ته خبر نه شوی وایي دا دوه درې ځله تللی د ما نیولې دی راوستی دی کور ته دماغي توازن یې صحیح نه و کاسې به تښتېده نه داسې بتلو دماغي تعاون مونږ کله چاته خپله نه دي علاج میلاج داسې ډاکټر لم نه تاسو وایئ چې دا به لکه کور به دې غلط شو که چېرته بتلا کو هغه وایي چې ما دوه درې دا نیولې دی که نه راوستی دی کور ته نو مونږ خو د نور خبر نه وو بچیا باقي الله ته خبر ده بس دغه زه رالم تعالی مار کړو دا مو کړو بس دغه شی و بس پوه شئ که نه باقي الله ته خبر دی زما اخندزاده زیدالله شاه نوم دی او زه د دې نیبرهوډ ناظم یم د نیبرهوډ په اباسین نوازآباد باندې یادېږي یونین کونسل فقیرآباد دی دا داسې کار وشو چې انټرنل د دې د فیملی چې څه خبرې اترې وي خو یې پلار وکړي او هغه ټایم سره چې څه ټایم واقعه رونما شوه نو دوی په خپله چغې سورې شروع کړي لکه خبر شو دی د هغې د پس چې کوم دی د دې ګاونډ دی دلته عاطف هلک دی هغه به یې سیتي ناظم زه اطلاع راته وکړه ما ته یې وکړه اطلاع هغه ټایم سره ریډر والا جوخ ما سره تیر شو نو ما دستې کې پسې کال وکړو چې ته راته وشه
پس هغه زه راتاو شو بیا موږ دلته رالو چې رالو نو مورې پیله نه ناسته وه د دې جینۍ جړل را جړلې بیا هغې نه بعد چې کوم دی د پولیس څومره افسرانو که انویسټیګیشن والو که اپریشنل نو زما په خیال 10 منټ کې دننه ټول پولیس فورس والا راورسېدو بشمول ایس پی تلال شام راورسېدو تقریبا 10-15 منټ کې تاسو په خپله دننه تللي وې تاسو څه وکتل زه خپل هم دننه تلم دوه ماشومان پراته وو ورسره د مور پرته وه دا کم چې سجاد دی یا دی نو دا تاسو پیژندو نه چې د دې لږ وخت شوی دی چونکې دا فقیر آباد خو داسې علاقه ده چې دلته دا کمرشل اکټیویټي ډېره زیاته ده که نه اکثر دلته رهایشي زیات تر اوس په کرایانو اوسېږي دې ګاونډ کې تاسو چا ویلي دې کور کې بس جنگ جګړې وي نه د دې لږ وخت شوی او داسې شور مورې په کور کې داسې خاص به نه ولي ښځو خاوند و که نه خو چونکې دوی وي دې ته څه ډپریشن څه داسې څه نفسیاتي څه ایشو وه ورته نو خو به بیا بعد کې پته لګي فیملی نه چې تالی ولې والده ورته او آیا چې کم دی دا زهر څنګه ورکړی شوي دي هغه بیا پولیس والا انشاءالله تعالی پوسټمارټم رپورټ نه پس به پتو لګي به حیثیت ناظم او به حیثیت د علاقه باشندگان چې زموږ کم چم د ګاونډ یو شهري چې زموږ کم فرایض وو نو ګاونډ والا ولا کیمرو ریکارډینګ هم ورکو پولیس ته او هغه ټیم سره چې کم دی موږ ورسره ټول ولاړو آینده هم چې د پولیس کم قسم تعاون پکاري د دې فیملی کم پکاري به حیثیت علاقه ناظم یا ګاونډیان د دې چې څومره دي भरपूर तावन ورسره ان شاء الله کوي ګرانو مرګرو د پولیس وینا ده چې اغوی د مړې ښځې خاوند او د ماشومانو پلار سجاد سره د رابطې کوشش کوي خو موبایل بند دی او نور خپل خپلوان یې هم کورونو کې نشته خو تفتیش جاری دی او سیول ایویشن اتھارټي او ایئرپورټس حکام سره به هم رابطه کولی شي एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है इस घर में से 2 बच्चों की और एक एडल्ट खातून की डेड बॉडी बरामद हुई है तो फौरी तौर पे पुलिस ने क्राइम सीन सिक्योर किया एविडेंस कलेक्शन जारी है अभी तक कुछ कहना कबल वक्त होगा कि जो है इसकी डेथ की कॉज क्या है लेकिन अपेरेंटली कुछ हमें क्लूज़ मिल रहे हैं इसमें तो बहरहाल जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक कबल वक्त होगा ये कहना कि डेथ की असल वजह है क्या अपेरेंटली लुक से तो लग रहा है कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ पॉइजनिंग केस लेकिन अगेन जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई तब तक जो है ये सारी स्पेकुलेशंस आई हैं